وزیر مشیر زی کالام کی اس قسمہ سیفٹی نا سیلفیانے ایکس وائی زیڈ میان نخری اگر کئی خیر دے خو خپل پیسہ پخپل خورم ما ته چیک پوسٹ کی تا پولیس ودرول دی په خلیج ممالکو کی پاکستانیانو باندې کم زیاتیات کیږي کم تکلیف دی آلتا چې کم مرده خانی دی او کی زی ختم شوی دی حکومت ته پکار دی چې دغه خلکو دا درسیو کې فورا نه وکي دا حکومت به خدای سره د مشرانو تباہ او برباد کی پیټرول ارزان مهنګای نشته مهنګای خو اسمان ته وخته مهنګای څه چې مهنګای خو سړی 600-700 باندې اړو په 1200 ملاویږي پیټرول چې د ارزان شو نو ارزان چرته شو اوس خو په 1.5 روپیه هم نه ملاویږي په کم شرم چې جوړ شوی دی سوشل میډیا باندې چې کم ډاکټرانو باره کې کم منفي خبرې چلیږي چې مړی باندې لاس کې خودو یا زارستان لګوي په واډونو کې او دا بیخي غلطه خبره ده سوات پولیس چې کومه کارکردګي کړې ده زه وایم چې د تنخواګانې ټریبل شي په دوه لاسو سلام پیش کوم هغه چې دې پیرې کومه بهترین انداز باندې خلک گایډ کړي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربکما تکذبان کتون کو درنو کتون کو السلام علیکم اول زه خپل تعارف کوم زه ډسټریکټ ممبر یو سی مانکیال د منتخب شوم ډاکټر شاه محمد خان زما پرنوم او ایدی د سوات ایدی او عوامي غلام باندې هم زه مشهور یم خلق ما یاد کی په خپل په خسته الفاظو زه نن یو څو خبرو بیا میډیا ته مخاطب یم او خاص کر تاسو ته یم زما اولنې اهمه مسله چې دا نو هغه په کورونا باره کې ده نن سبا کومه وبا چې زیاته شوې ده دویمه حالیه اختر کی کم پدې چیک پوسټونو باندې کمې خبرې شوې دي هغه باره کې ده دریم سوات قابل احترام پولیس په باره کې څلورم چې دی نو هغه خلیج ممالک کې کم زمون مسافرونه پاتې کیږي هغه باره کې ده اول ذرا شمه خپل خبرو لا کرونا نن سبا ډیر زیاته شو دې کې زه عوامو نه زیات زه د حکومت نه اهلی ویم دته هغه مین وجه زه اوس راځم ټول خبرو لا کرونا ډیر زیاته شو مرګونه هم ډیر زیات شو څو غلطیانې کې دې چې موږ د بم شوي خو څه ډیر غلطیانې چې دی حکومتي وخت نه کیږي په سوشل میډیا باندې اول خو خبرونو ته دا خبره زه دوه ټوګو کوم په سوشل میډیا باندې چې کم ډاکټرانو باره کې کم منفي خبرې چلیږي چې مړی باندې لاس کې خودو یا زارستان لګوي په واډونو کې او دا بیخي غلطه خبره ده ډاکټر نوم د مسیحي زه په خپل دې فیلډ سره 22 سال زما وشو مریض د ډاکټر نه ځان نه زیات مریض خوږ ښکاري چې د علاج څنګه وشو دا څنګه خشي داغه مین وجه دا ده هغه مریض د وجه نه داغه ژوند رواني نو چا نه چې ژوند روان نو هغه سره هیڅ څوک پښاړه نشي کولی دا یو خبره ذهن کې یاد ساتئ او بیا که خاص کر سوات ډاکټران چې دي هغه خو قابل احترام دي هغه خو د مریض دومره خیال ساتي دا خو په دنیا کې زه وایم چې مشهور وي چې پاکستان کې خاص کر د سوات ډاکټران دیو ته خو سلام پیش کوم کرونا واټ کې چې د مریض کم تیمارداری کیږي کم خدمت کیږي کم سټاپ چالته دي هغه ته هم زه سلام پیش کوم کم مریض ته کم منګوره کرونا واټ د مرګ اوسط چې دی هغه 0% دی او د روغ کېدو اوسط چې دی نو هغه 100% دی مهرباني وکړئ خپل مړي بیماران چې کم دي چاته چې تکلیف کیږي سینې تکلیف فورا ډاکټر ته وخی او که دغه ډاکټر تاسو ته کرونا واټ ته ولیکي نو فورا لاړ شي هلته ستاسو مریض به کم از کم ژوند نه به مزه علي داسې نه چې ستاسو په غفلت باندې هغې له تکلیف وشي او هغه دنیا نه لاړ شي نو دغې به دا مړ دا هغه بیمار د زیات ګناهګار به دغه مقامي کور او د رشتهداران به وي مهرباني وکړئ دته د اکسیجن ضرورت اکسیجن په کورونو کې ګورئ نه دا فورا ډاکټر ته ورسوئ منګورې ته او د هغه کرونا واټ کې د هغه ښه بهترین علاج کیږي مهرباني وکړئ په دې خبرو پسې مه ځئ چې سن لګوي او دا کوي او هغه کوي احتیاط خپل وکړئ او یریږئ ګوره چېرته هم د تصریف چې راشي نو وایي بیمار یم ان شاء الله الله به ما ټیک کی او بل زموږ سوات کې خو د هسپتال نه خو 100% مریضان ټیک شوي دي نو بیا د یېرې کومه خبره شوه مهرباني وکړئ ځان فورا هسپتال ته ورسوئ او خپل بهترین علاج وکړئ دویم زه راځم حکومت ناهیلې خبره چې ما تاسو ته وکړه حال یا کم اختر کې چې کم په چیک پوسټونو باندې کوم افسوس چې و د هغه باره کې که زه ونه ویم نو چېرته به هم زما ضمیر به ما ملامت کړي او زما عوام به هم په دې خبره پوه نه شي زه خپله پیسه حکومتي وخت ته دا خبره کوم زه خپله پیسه په خپله صحت ځای کې خورم
هغه یا کالام یا بحرین ملم جبا گبین جبا یا مرغزار یا میادم زه په خپل پیسه خپل خورم ما ته دي زما قابل احترام پولیس ودرول دي نه هغه د روټي سیستم نه هغه ته د چیو سیستم نه هغه ته د اوبو سیستم هغه غریبانان ولاړ دي هغه افسوس ته ماته او هغه مان پری دي استا د حکم د مطابق او چا چې حکم کړی دی هغه په خپل ازي کالام ملم جبا میادم سرکاري رسټ هاوسونه ټول خپه بھاري اکثریت کولاو دي د قضیه کې زړه خپشي چې زما د وجه نه منتخب سړی زی زما غلام زی مزه کوي زه مالک په چیک پوسټ باندې بے عزت کېږم ولې د حکومت نه بیا زمون هغه اعتماد مکمل ختم شي دا زه حکومتي وخت سوال کوم انګلند کې یو وزیر بهر ته ووتو ټول انګلند پسې پاتې دو چې ولې زه قرنټین یم ماته بندیا په خپل ته وزي ولې وزیر اعظم ته غریب تکلیف وشو هغه بیا ایکسپلینیشن کال وکاو ایکس واي زد څه چې وکړو هغه خسته ملکونه دي هغه په جمهوریت او په خپل حکمرانانو باندې اعتماد هم دي زموږ اعتماد تقریبا ختم شوی دی داغه مین وجه دا ده وزیر مشیر زی کالام کی اس قسمه غنا سیفټی نه سیلفیانه ایکس واي زد میان نخري هغه کوي خیر دی خو زه خپل پیسې په خپل خورم ما په چیک پوسټ کې تا پولیس ودرول دي هغه زما لکه حکم مطابق هغه څه بد نه کوي خو دې پرې زه د پولیسو باره کې زه ټاپک لرازم خو اول زه حکومتي وخت دا مطالبه کوم چې اول ځان باندې کورونا سوچوغه چې که وزیر باندې راځي نو مشیر باندې راځي په ما باندې هم راځي چې ما باندې راځي په هغه هم راځي چې هغه احتیاط نه کوي نو بیا زه ولې احتیاط وکم ما ته خو بیا اندازه ده چې دا ټول غب دی کله چې تا اول ځان دی پسې جهان دی چې ته د ځان خیال نه ساتي نو مقصد دا چې تا ته جهان خیال هم نشته بیا خو دا ټول غب دی بیا مونږ آلریډي شکوک او شبهات دې نه علي چې وزیر مشیر ته کرونا نشته هغه زی صحت زینو کې سیلفیانه قسمه قسم توامونه خوري او ماته کرونا بیا سرکاري رسټ هاوس چې کوم دي هغه په باري اکثریت په هر ځای رسټ هاوس کولاو الته نخري کیږي هوټل تاسو بند کړی دي اوس سند هغه حکومت سره طرف نه خبر راغله فورا په هغه باندې عمل کوي او دغه هوټل کولاو کوي کنه نو د کوم سره شک کیږي چې رسټ هاوس کولاو دی هوټل بند ولې دا کرونا چې دا صرف په هوټل باندې زی په رسټ هاوس باندې نه زی یا په عام سړي باندې زی وزیر مشیر باندې نه زی نو د قضیه کې اول خپل باندې خپل احتیاط وکي روستو بیا بل چاته وای یو وزیر نن یو خبرو کې سبا بل خبرو کې دریم بل خبرو کې بیا وره ز خپل پیسې په خپل خورم ز بنګم زما پیسې ته خوري ولې خوري د قضیه کې زمو لک افسوس ته حکومتي وخت نه ګیله ده دریم عامه مسله زمو دی پرې سوات پولیس چې کما کارکردګي کړې ده زما چې د تنخواګان ټریبل شي چیک پوسټونه باندې دیو غریبانو کومه تکلیف تیر کړی دی کومه سختی تیر کړی ده کومه خلکو خبري اوریدل دي کومه چغي اوریدل دي کومه کنځلي اوریدل دي نو زاغو ته سلام پیش کوم واپس هغه جواب نه دی کړی خو مجبورتون ویل چې مال د ډي سي نه یا مال د اوپر طبقه نه مال څخه لیټر یا ماته ټلیفون کی یا د آزاد کی خو ماته دا حکم چې دا بنه پرې دی نو خلکو هم دا مطالبه او چې وزیر موي زمون په وس کې نشته د دا وجنه داغه حکمت ته داغه اخلاق ته داغه بهترین کارکردګي ته ز سوات ډي پی او سوات ډي آی جی او سوات پولیس او خاص کر تحصیلی بحرین پولیس ته د کم زمونږ ډي اس پی سی مدین تحصیلی د بحرین اس ایچ او مدین اس ایچ او صاحبان عام پولیس ز ټولو ته په دوه لاسو سلام پیش کوم هغه چې دې پرې کما بهترین انداز باندې خلک گایډ کړی دي او کم محبت باندې او خلک گایډ کړی دي نو هغه هم د قابلی تحسین دي زه هغه ته په دوه لاسونه نه زه ما چې هغه څومره تعریف وکم اسیم پولیس ما نه زیات په ما ګران دي دا ټوله ما خو په هر ځای کې ویل چې پولیس ما نه زیات په ما ګران دي خو بیا هم دې پرې چې کم هغه کو نو زما په ځل کې نورم ډیر غړ ځای پیدا کړی دی الله تعالی دې هغه نورم د سیده اجر او همت ولور کی چې د سیده عوامو خدمت هغه کی او زه امید لرم پولیس ته چې پولیس شي ان شاء الله جګړه پولیس غویما پولیس امن امان پولیس ځنګل کې پولیس فارس کې پولیس تنخواه او ډیوټي چې تا وګورئ نو سړی لا افسوس راشي دې باندې خو لطیفه هم ډیر دي خو ما سره دومره لکه میډیا باندې دومره خبرې کول نه غواړم صرف دا ویم چې پولیس زنده‌باد او پولیس زنده‌باد دریم زر اعظم جی دا خبره ما مخکې هم کړې چې په خلیج ممالکو کې پاکستانیانو باندې کم زیاتیات کیږي کومه تکلیف دی آلتا ما ډیرو نه اوردل چې په ډیرو کې خلک مټ پراته دي په گاډو کې په ډیګو کې مونږ ته هغه ویډیو خو مونږ برای راست لیدلې هم دي مونږ ته ټلیفونونه هم خلک کوي چې د واورو هغه
بلاکونه یې ښودي دي او دنده پکې خلک پراته دي په ګاډو کې، هلته چې کوم مردهخانې دي هغو کې ځای ختم شوی دی. حکومت ته پکار دی چې د دغه خلکو د ادرسي وکړي او فوراً یې وکړي، که نه نو دا حکومت به خدای سره د مشرانو تباه او برباد کړي. ولې هغه د چا بچي دي، هغه د وجې نه زموږ معیشت چلیدو. نن هغه غریبانان در په در دي، هغه غریبانان خاورو په سر دي، د هغو مړي په ګاډو کې پراته دي، مړي په دیرو کې پراته دي، مړي هسپتالونو کې ځای نشته، جهاز نشته. مهرباني وکړي حکومتي وقت فوراً او زمونږ وزیرانه سي په ده باندې ذاتي دلچسپي والي. زمونږ وزیران د ذاتي دلچسپي کم هوابازۍ وزیران دي، ذاتي دلچسپي والي او فری. زه دا نه وایم چې هغو نه پیسې هغو سره نن سبا شته نه، کار نشته، دیرو کې در په در پراته دي. فوراً جهازونه بندوبست وکړي او دا مړي هم اوچت کړي او فوراً موږ ته ورسوي. او کم زخمیان چې هلته بیمار دي یا تکلیف دی هغه هم فوراً پاکستان ته شفت کړي چې هغو دلته ښه په معیاري انداز باندې علاج وشي. بهر ملکونو کې هغو ځان باندې دي. نن سبا هر یو سړی په ځان دی. زه په میلمه یا زه په مسافر باندې څه کوم، زه په اجنبي باندې څه کوم، زه په خپله خرابېږم. نو مهرباني دی وکړي فوراً د دغه خلکو لپاره څه وکړي حکومتي وقت، او د دې خلکو لپاره یو پروګرام جوړ کړي، ټول توجه دې طرف ته ورکړي دا خلک پاکستان ته راشي. که نه نو د دې ازار به داسې ولګي د دې حکومت، زه وایم چې دا حکومت نیس او نابود بشي. بیا مهرباني وکړئ دې خلکو له توجه ورکړئ، فوراً د دې لپاره څه وکړئ. او اخره کې زه راځم چې حالیه بحران ته، پټرول ارزان، مهنګایي نشته. مهنګایي خو اسمان ته وخته. مهنګایي څه چې مهنګایي خو سړی 600-700 باندې اوړه په 1200 ملاویږي. دا د سره هر شی چې دی هغه د اسمان په نرخونو دی. ته پوچ کوچ نشته، تپوس نشته. افسوس دی. او بیا اخره کې پټرول چې دی ارزان شو. نو ارزان چرته شو، اوس خو په 1.5 روپۍ هم نه ملاویږي. په کم شرم چې جوړ شوی دی مقامي خلکو، ډېر خلکو خو ډیزل کو، خو اوس هغه پټرول هم اسمان ته ورسېدو، ملاویږي نه. دا خلق به آخر څه وکړي؟ حکومتي وخت ته پکار دی چې د باندې فوراً کاروایي وکړي. که نه نو څه رئیس صحیح کسر پاتې شوی دی هغه به هم د خلکو زړونو نه ختم شي. مهرباني وکړئ پټرول باندې فوراً توجه ورکړئ، پمپونو ته زر سپلای وشي، او کم پټرول پمپ زیاتې کوي هغې لایسنس دې منسوخ شي. او داسې خبر شوی چې مقامي حکومتي خلکو پټرول پمپو کې هم په 1.5 روپۍ پټرول ملاویږي. دا لا بلا پکار دی دې ټیم کې دنیا کې چې وبا راشي هر سړی خپل ځان نه هر څه ورکړي، ارزان کی کم کی. زموږ بدبختی دا ده رمضان راشي مهنګایي شي، دیوالی هولی شي هر ځای ارزان شي، کرسمس شي هر ځای ارزان شي، بهر ملکونو کې په رمضان کې ارزان شي. موږ ذخیره اندازي وکړو، په خپله به تباه کېږو، په خپله به غر کېږو. خو مهرباني وکړي حکومتي وقت زما دې خبرو باندې عمل وکړي او فوراً په ده باندې چې څومره خپل حربې دي، څومره علاقه هغو سره سټیم نه د هغه د استعمال کړي او زما دې خبرو باندې عمل وکړي. نور څه نشته، دا عوام به ورته دعاګانې وکړي. په دې څو خبرو باندې عمل کولو نه زه وایم چې حکومت ته پکار دی چې دا عمل کول په ده باندې انتهایی ضروري دي. او که څه کټ کوټی څه غلطي رانه شوي په دې خبرو کې، زه خپل عوامو نه معافي غواړم. والسلام.